څومره حق سړو ترې د بل واده کولو زه هم دومره حق جینو کولم پکار دی. السلام علیکم، زه سنبل شاهین جے 91 نیوز سره طرفه نن موږ تاسو له ټاپک راوړل ډیوورس حواله سره. موږ چې کوم نن خبرې کو هغه د طلاق او د ډیوورس حواله سره موږ نن خبرې کو. ډیوورس یو داسې لفظ دی چې څوک ووري اون په خنلېږي او خاص طور پر الله تعالی چې دا لفظ اړو خوخینه او په اسلام کې ډیوورس لکه ګناه ګڼل شي. خو بعض ټیم کې چې دوه کسان یو ځای اوسېږي، جنگ جګړه راشي، وال ټکول پکې راشي، نه هغه بیا اخر کې فیصلو کې دا اخري فیصله چې کوم کې نه هغه وی چې موږ جدا شو بیل شو نو طلاق واخلي. او طلاق چې کله جنې واخلي نو زموږ سوسایټي اور پسې ډېر زیاته خبرې کوي چې طلاق واغسته، طلاق سلا غستو، وخت په تیرو، په خوشاله به تیرو، کو خوشاله د خپل بچو ته به قتلو، دا خبره پسې شروع شي. او د دې علاوه چې کله یو الګ طلاق شوی جنې سره واده کی نه هغه پسم خلک خبرې کوي چې دا هو سره واده ولسه اوري کې یو ګره پلان کې کس پلان کې جنې سره واده کوي سره دومره بچی دي او دا خبره شروع کی. خو بل طرف ته چې وګورو مونږه نه چې کله یو طلاق شوی سړی او سره خپل بچی وای چې کله یو پیغلی سره یو جنې سره واده کی نو زه خو هم چې د 2-3 کالو پورې خلکو ته پته هم نه چې آیا د الګ طلاق شوی دی یا د جنې سره واده کو. خو هغه پسې خلک خبرې نه کوي او چې کله جنې کی نو جنې پسې خبرې کوي. آخر ولې جنې خپل حق نه لري چې څنګه یو طلاق شوی الګ ته ضرورت یا یو سړی ته ضرورت خپل خیال ساتلو لپاره، خپل بچو خیال ساتلو لپاره یوې جنې چې بل چا سره واده وکړي نو دغه شانته یو پیغلې ته چې کوم جنې طلاق شوی نه ایتم ضرورت ایتم د خپل بچو لپاره یو کس ضرورت خپل ځان لپاره چې هغه هم وي چې زه محفوظ یم، زما له سره پاسه سایه نه. دا حق جنو کول خلک نه ورکی، خو بس سړی له خلک ورکی، هغه له ورکی چې تو وکړ تا خو عمر دومره نه ته وکړه. خو چې کله جنې وخت شي نه جنې ته وي چې ته مه کوه. دا زموږ د معاشرې سوچ دی او دا سوچ چې کوم دی دا بدلول غواړي. دا موږ څنګه بدلو؟ دا موږ د خپل کور نه بدلو. که زموږ په کور کې کومه جنې چې واده شي اول خو په کار والی نه چې طلاق والی خو ښکلې په خوشحالۍ وخت تېر کړي، خو چې کله نه خوشحاله او طلاق والی هغه وي چې زه په خپل ژوند کې مخکې لاړه شم بل چا سره واده وکړم نو په کار دی چې واده وکړي. څومره حق سړو ترې د بل واده کولو زه هم دومره حق جینو کولم پکار دی. او دا سوچ به تاسو او موږ خپل کورونه بدلو.